تجارت او حلال کاروبار د رب العالمین نعمت ته چې الله چاله ورګي ځکه چې الله رب العالمین په تجارت کې ډېر لوی خیر او برکت اچولی دی خو چې کله دا تجارت د شریعت د اصولو مطابق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق الامین کم تاجر چې هغه رښتونی هغه امانتداري د دوی حشر هغه الله رب العالمین د پیغمبرانو سره د انبیاو سره د صدیقینو سره او د شهداو سره به کوي د قیامت په ورځ خو چې کله تاجر هغه د اسلامي اصول مطابق خپل کاروبار کوي او خپل ځان له هم نه په حاصلوي مؤمنانو له هم د فایدې او د نفع ورسولو کوشش کوي خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن سبا زموږ په بازارونو کې یو ډېر لوی مرض چې کوم دی داخل شوی دی چې هغې ته ذخیره اندوزي وایي چونکې زموږ د وطن حالات معاشي لحاظ سره موږ ډېر سخت حالاتو سره مخامخ یو زموږ د وطن اولس زموږ د وطن مسلمانان او زموږ د وطن انسانان هغه د یو ډېر لوی غم او درد سره معاشي لحاظ سره مخامخ دي په دې وجه کاروباري خلک تاجران خلک چې کوم د رب العالمین د غضب نه د رب العالمین د عذاب نه د رب العالمین د قهر نه یریږي هغه په دې عمل کې مبتلا دي چې هغې ته ذخیره اندوزي وایي ذخیره اندوزي دا به دوه قسمه ده یو هغه ذخیره اندوزي چې کله په بازار کې اوس ډېر په واپر مقدار سره ډېر په لوی تعداد سره شته دی که هغه ته سټاک کې د هغې نقصان هغه امت ته نه رسي مسلمانانو معاشري ته نه رسي او دویم هغه ذخیره اندوزي ده په یو علاقه کې د سیز قحط ته او تاجر او کاروباري سړی رالګي او دغه سیز پټۍ دپاره د دې چې کله د سیز ریټ ښه وخیږي او بیا یې مارکیټ ته راوباسمه او زه دوږنه او چوږنه او لس چونده او شل چونده چې کوم دی په هغې باندې ګټه وکړمه او د مسلمانانو د وینې زوی چې کوم دی راکاږمه او زما ګټه او زما مال او زما بینک بیلنس په دې باندې زیات شي ما محترمو د اول قسم ذخیره اندوزي دې شریعت کې منع نه ده راغلې لیکن د دویم قسم ذخیره اندوزي د به شریعت کې دې منع راغلې ده او دا حرام کار دی کم تاجر کم کاروباري انسان چې په دې سیز کې مبتلا شو دا ګوره د رب العالمین د عذاب سره مخامخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احتکر علی المسلمین طعامهم کم یو کاروباري انسان کم یو تاجر یا کم یو انسان چې په مسلمانانو باندې طعام هغې ذخیره اندوز کو بند کو په داسې حال کې چې د مسلمانانو دغه سیز ته ضرورت و خو لیکن د داسې سټاک کو پټې کو او یو سایډ ته یې کېښودو د دې لپاره چې کله دا سیز ګران شي ریټ یې وخیږي نه مارکیټ ته راوباسمه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي په داسې قسمه تاجرانو باندې په داسې قسمه کاروباري خلقو باندې به رب العالمین دوه قسمه عذاب مسلط کی یو دا چې رب العالمین به دوی باندې د جذام مرض د برص مرض دا به رب العالمین مبتلا کی او دویم به رب العالمین غریبی راولي غربت سره به د تاجر الله مخامخ کی بیا به وایي یاره کاروبار مې نه چلیږي کاروبار مې ډاون دی مارکیټ چې کوم دی هغه بالکل کمزوری شوی دی داسې قسمه غربت سره د ډېر لوی تجارت نه به رب العالمین د غربت او د غریبۍ ذلت د ژوند سره به رب العالمین مخامخ کی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو انسان چې هغه ذخیره اندوزي او د سیز پټ کی او سټاک کی او جمع کی دا ډېر ناکاره انسان دی چې کله دې خبر شي چې سیز قیمت وخته او ریټ زیات شو په دې باندې دې خوشحاله شي چې زما د سټاک او زما د ذخیره اندوزۍ پیدا ماته حاصله شوه اوس په ګران خرڅ کم په مسلمانانو باندې او چې کله د دې دا کم سیز چې د پټ کړی دی او سټاک کړی دی دې قیمت ډاون شي او وغورځېږي په دې باندې دې خفه کېږي د دې لپاره چې زما منافع او زما نفع او زما پیدا ماته اوس کم را رسېږي دا د ناکاره بنده نښه ده علیه السلام دا الفاظ استعمال کړي دي بئس العبد دا ډېر ناکاره بنده دی د الله په نظم باندې چې د ریټ په خطو باندې خوشحالېږي او د ریټ په کمېدو باندې چې کوم دی هغه خفه کېږي خپل ځان پیدا چې ورته حاصلېږي نو بیا ډېر خوشحالېږي خو چې کله مسلمانانو ته او د معاشرې خلکو ته پیدا رسي په دې باندې بیا خفه کېږي دا ډېر ناکاره انسان دی الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم تاجر کم کاروباري انسان چې هغه سیزونه مارکیټ ته راوړي او دا
استعمالیږي او مسلمانان اخلي دی انسان په رزق کې به الله برکت اچي. کم ذخیره اندوز تاجر چې دی کاروباري چې هغه ذخیره اندوزي کوي هغه سټاک جمع کوي داسې انسان باره کې نبی علیه السلام فرمایي ملعون دا ملعون دی. ذخیره اندوز انسان ته نبی علیه السلام ملعون ویلی دی. ما محترمو د خپل معاشرې د اصلاح دپاره پکار ده چې هر تاجر هر کاروباري سړی داسې سوچ وکړي زه به څنګه د خپلو خلکو ته پیدا رسومه. ترجمان قرآن کې دا خبره نقل ده. په جاپان کې یو ډېر قحط سره خلک مخامخ شوی یو عذاب راغلی او ډېر مصیبتونه راغلي په خلکو باندې. هلته یوه زنانه وه چې هغې به د الکترانیک دا سامان راوړ او ډېر په کم قیمت باندې به یې خرڅو. چا چې تپوس وکړه دا ته څه کې وي دا ما ته په مارکیټ کې هلته ډېر په ښه ریټ میلاویږي او زه راوړم هم په حقه ریټ یې خرڅومه. نو تاجرانو ورته وویل چې دا ته څه کې دا ته پیدا تا ته به دې کې څه ده چې ته په کم ریټ هلته والې او هغه دلته خرڅې. هغه زنانه ورته وایي هغه خبره په ترجمان قرآن کې نقل ده وایي زه چې نن دا کم څیزونه راوړم او خرڅوم دا زه د نفع او د پیدې لپاره نه کومه دا زه د دې لپاره کومه چې کم زما دا ځپلی قوم دی چې دا کم قحط پرې راغلی دی دا کم مصیبت پرې راغلی دی دا قوم زه چوتول غواړم په دې وجه باندې زه دوی نه نن نفع نه کومه نن د نفع دور نه دی. داسې زنانه داسې کاروباري چې کله په معاشره کې وي نو هغه کاروبار هغه تاجران دا نیکعمله تاجرانی او دوی ته رب العالمین پیدا رسوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې څلوېښت ورځې رزق یا داسې د استعمال سه سټاک د قحط او د مصیبت په وخت کې نو نبی علیہ السلام فرمای دا انسان دا د رب العالمین نه بری دی او رب العالمین د دنه بری دی. دومره سخت وعید راغلی دی ما محترمو د ذخیره اندوز انسان دپاره. احیاء العلوم کې دا واقعا نقل ده یو صالح تاجر او یو کشته دا د غنمو د غلې نه ډکه کړه او خپل وکیل ته ویل دا ویسه بصرې ده او چې په کوم ورځ باندې ورسي او په حق ورځ باندې به خرڅ کړي چې کوم پیدا ورسېده هغه بدل ته مال راوړي. دا تاجر چې کله د وکیل چې کله هلته لاړې هلته وکړه مارکیټ کې ریټ د دغې غلې په دغه ورځ باندې کم و. نو چې ریټ کم و نو دته خلکو مشوره وکړه چې ته یو څو ورځې انتظار وکړه او د هغې نه پس به یې خرڅ کړي دا مال نو تا ته به پیدا ډېره ورشي. نو ده همدقه رنګې وکړه او د خپل څیز ایثار کو او څو ورځې بعد هغه خرڅ کو ډېره لویه پیدا ورته وشوه. چې کله هغه نیک صالح تاجر ته پته ولګېده چې دا پیدا چې دا کمه کړې ده دی د ایثارولو د وجې نه کړې ده او دی دا څیز سټاک کړی و څو ورځې او وروسته یې جګندې مارکیټ ته راویسته او دی خرڅ کو. هغه صالح تاجر هغه بل خط ولیکه. تمام محترمو د تاجرانو داسې رول پکار دی په معاشره کې په تجارت کې خط یې ولېږه وایي مونږه مؤمنان چې تجارت کوو د دې لپاره کوو چې کومه نه به مونږ ته معمولي نه به وشي همدقه نه په باندې مونږ قناعت او په دقې باندې مونږ صبر کوو. لهذا تا چې کوم څیز ایثار کړی دی او کوم نه په تا اضافي کړی ده دا ټولې روپۍ راواله دا ټوله نه په راواله او دا د بصرې په فقیرانو باندې د بصرې په محتاجو مسکینانو باندې دا خرج کا. ما محترمو داسې خبرو نه داسې واقعاتو نه عبرت اخیستل پکار دي. هر تاجر دا پکار دي چې هغه د ذخیره اندوزۍ نه ځان وساتي او چې په مارکیټ کې د کم څیز کم ریټ دی هم حقه جګم دی په حقې باندې خرڅ کړي او مناسب او جایز نه په والي. نو هله به دا کاروباریان چې کوم دی د کامیابي دوی حشر به رب العالمین د شهدا او د پیغمبرانو سره کوي. ذخیره اندوزۍ نه خپل ځان ساتل پکار دي. هله به زموږ کاروبار او زموږ معیشت هغه په پرواز او په ترقۍ باندې کېږي. او که دا ذخیره اندوزي لکه موجوده پاکستان کې چې کومه ذخیره اندوزي دا چینی مافیا ده او دا ډالر مافیا ده او دا مختلف ذخیره اندوزۍ کېږي نو که داسې حالاتو نو زمونږ ګورې حالات په ورځ ته ورځ تنزلۍ طرف ته او ذلت طرف ته به زمونږ مخامخ کېږو. رب العالمین دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.